نن زه تاسو ته یو ډېره مزداره واقعه تاسو سره شیر کوم. زما یو ډېر خوږ ملګری دی ډاکټر ارشاد. هغې ما ته ډېر کاله مخکې دا کیسه کړې وه. ډېره مزداره خبره ده. ډاکټر ارشاد زباني چې کله دوی په میډیکل کالج کې سټډي کوله، نو هغه وخت کې د دوی یو ملګری و، د دوی به کلاس فیلو یا به بل څه داسې دغه وي. نو هغې د خولې د ډاکټر ارشاد د خولې چې هغه ملګری لږ لارې نه خطا شوی و، لږ سټډي مډي یې پرېښې وه او سبق کې ځان کمزوري کړی و، لږ لیفټ رایټ خبرې اترې دغه ډېرې شروع کړې وې. نو دوی خو پرایویټ میډیکل کالج کې سبق وایو او ظاهره خبره ده چې خرچې ډېرې کېدلې. نو دوی څو ملګرو خپلو کې دا مشوره وکړه چې مونږ به چېرته یو ریسټورانټ ته به لاړ شو، دا ملګری به هم بوځو، هلته به دته څه نصیحت وکړو، خوږې خبرې به وکړو په ښکلي ماحول کې وغیره وغیره. نو دوی څو کسان چېرته تللي دي او ناست دي او سټوډنټس وو او ریسټورانټ کې خوراک موراک کړی دی. نو دوی ټولو دا خبرې ترې ورته کړي دي چې ته خو د مور پلار یو زوی او خوږ زوی او تا باندې ډېره خرچه کېږي او ته چې لږ محنت وکړې نو ستا فیوچر به ډېر برایټ وي او ډاکټرس خو فیوچر ډېر برایټ وي او ته به دا فایده به دله وشي او هغه فایده به دله وشي او دا کیسې ترې ښه ډېرې ورته کړي دي. نو په دې ټول خبرې د لیکچر دوران چې د څو کسانو هغه یو کس یې ځان له ټارګېټ کړی و، هغې ټول خبرې کې هغې کس خالي هغوی ټولو ته کتل او مسکاوېدو او سر یې داسې خوځاو که نه. نو چې کله دوی ټول ستړي شلل او غلي شلل چې دی به اوس څه کیسه کوي چې او بس ما دا خبره ډېره خوښه شله او ډېره مهرباني او زه به اوس کوشش کوم چې زه به سټډي کوم او زه به غلط کارونه پرېږدم وغیره وغیره. دوی خو دې په انتظار کې وو. نو هغه مسکاوېدو سر یې خوځاو او چې کله ډاکټر ارشاد په خبرو ستړی شو نو هغې ته وویل چې او نور څنګه یې. نو ستاسو په زندګي کې هم داسې کسان به راځي چې هغه به تاسو په خیال کې څه داسې ایرلیونټ خبره وکړي چې ښه خبره کوي نو اورئ منئ، خو څه داسې خبره به وکړي چې به تاسو اورېدل نه غواړئ. نو اورئ، ته هر چا خبره اورئ، خو ډېرې ورپسې وړئ مه، ډېر زړه مه پخورئ او ډېر ورنه پریشانه کېږئ مه، ورته مسکاوېږئ. چې کله هغه ستړی شي خبره ختمه کړي نو ورته وایئ نور څنګه یې، نوره به دی خپله پوه شي، نور څنګه یې.